السلام علیکم. د بریالیتوب کتونکو ستړي مشئ. زه بختر الله بختیار یم او تاسو ته د بریالیتوب ښوونیزې لړۍ له جملې څخه د ریاضي زده کړې وړاندې کوم. له لومړي ټولګي پیل کوو. لومړی لوست دی، راسره پاتې شئ. د چمتووالي دوره. هدف د ښوونځي د محیط سره د زده کوونکو پیژنګل وي. تاسې په لاندې شکلونو کې ګورئ چې د ښوونځي چاپیریال محیط پر دیوالونو د دایرې شکل، د مثلث شکل، د مربع شکل او همداراز زموږ د ژوند په ټولو اړخونو کې له ریاضۍ څخه استفاده شوې ده، خصوصا د هندسې له برخې څخه چې په عادي ژوند په کورونو او نورو ځایونو کې استعمالوو. نو دلته اشاره کیږي که تاسو فکر وکړئ، دروازې کتلی شئ، کړکۍ کتلی شئ، دا د ښوونځي د محیط ته د زده کوونکو پام وراړونه ده. بل هدف له ټولګیوالو سره د زده کوونکو پیژندګلوي او د ښې او کیڼو خواوو پیژندل. له ټولګیوالو سره دا چې ریاضي پیل کیږي، تاسې که څه موږ تاسو ټولګی نه لرو، بالفرض فرض به کړو چې له یو بل سره موږ په ټولګي کې ناست یو، انشاءالله تاسو به په ښي او کیڼ لوري پوهیږئ. ستاسو ښي لاس ته یا د ښي لاس اړخ ټوله ساحه ښی لاس بلل کیږي او ستاسې چپ خواته ټوله ساحه کیڼ لوری ګڼل کیږي. او له یو بل سره ستړي مشي کول هم مؤدبانه باید ترسره شي. بل په دریم مخ کې هدف د زده کوونکو ښی او کیڼ لوری وپیژني. انشاءالله تاسو به ښی او کیڼ لوری پیژنئ. په څلورم مخ کې بیا د زده کوونکو پورته او ښکته وپیژندلی شي. هدف یې دا دی چې زده کوونکي باید پورته او ښکته لوري وپیژني. پورته دا معنی د اسمان لوري ته ساحه، زموږ د کورونو د بام لوری ساحه پورته، او په بله اصطلاح د خاورو لوري ته یا زموږ د پښو لوري ته ساحه ښکته ساحه بلل کیږي. په پنځم مخ کې بیا زده کوونکي د وکولی شي چې تر مخه، منځ او شا وپیژني. مخه زموږ مخې ته چې کوم شیان وي، لکه زموږ مخ دی، د هغې مخې خواته چې کوم شیان وي هغه زموږ مخې ته دي، او زموږ شاته زموږ د ملا لوري ته چې کوم څیزونه یا چاپیریال دی هغه زموږ شاته لوری دی. او مین چې دی بیا داسې وي، مثلا موږ فرض کوو چې دوه سړي دي، په دې شکل کې تاسې ښه لیدلی شئ. تاسې وینئ دلته درې، یوه یې مور ده، بل یې زوی دی او بل یې پلار دی. دا د مور او پلار ترمنځ یې دا زوی دی، تاسې وینئ. ښه، راځو په شپږم مخ کې هدف زده کوونکي د په تړلو شکلونو کې دننه او د باندې یو له بله سره توپیر وکړی شي. زده کوونکي د په دې وپوهېږي. مثلا دا تړلي شکلونه دي، تاسې ګورئ دا تړلی شکل دی، دا کومه دایره چې موږ وینو، او دا تړلی شکل دی، دا مربع او دا مثلث هم تړلی شکل دی. د دې د باندې دغه شکل تاسو وینئ، او دا د دې مثلث د باندې ساحه ده. نو له دې سره ستاسو بلدتیا ښایي، یا په دایره کې هم ښودلی شو چې د شکلونو د باندې او دننه یې تاسې دغه یو وینئ په دې شکل کې، په دې مربع کې چې دننه یې یوه هیلۍ یا په اصطلاح چرګه به ورته ووایو ناسته ده. ښه، زده کوونکي دې په ګروپي ډول سره وویشل شي، یو د بل ترڅنګ دې ودرېږي او تړلي شکلونه دې جوړ کړي، او په هر ګروپ کې د یو زده کوونکی د جوړې شوي حلقې په دننه کې او یو زده کوونکی دې له حلقې څخه د باندې ودرېږي او دواړه حالته دې له زده کوونکو څخه وپوښتي. که دا یوه تړلې حلقه فرض کوو، مثلا موږ یوه دایره رسم کړه، دغه چې کومه ده یوه دایره ده، رنګ هم ورکولی شو. مثلا د تور رنګ چې کوم ورکړ دا یوه تړلې حلقه ده، کړۍ ده. له دې کړۍ د ستوري موږ زده کوونکي فرض کوو، وایي چې داسې تاسې ودرېږئ په ټولګي کې، په منځ کې یو ځای پرېږدئ، بیا چارچاپېره ترې زده کوونکي راتاو شئ، یوه حلقه جوړېږي، یو هندسي شکل جوړېږي. ساده مفهوم دی، ساده خبره ده. ښه، نو قدرمنو زده کوونکو، په اصطلاح ورته به د پیژنګلوۍ درس ووایو یا د پیژندنې درس به یې وبالو، او یا هم د اشنایۍ درس به یې وبالو. دغه درس مو تر همدې ځایه پورې بس کوو. تر سبا به په رسمي ډول لومړی لوست پیل کوو. نو تر هغې مو په لوی الله سپارم. که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی، یوټیوب ته تللی شئ، د بریالیتوب چینل وګورئ او نورې
په زړه پورې ښوونیزې روزنیزې او همداراز د خبرونو له لړۍ مو هم خبروو. نړۍ له موږ سره وګورئ، بریالیتوب ستاسو لپاره په خوږه پښتو ژبه کار کوي. نو تاسې زموږ ملاتړ وکئ، موږ به ستاسو ملاتړي اوسو تر بیا چې موږ له یو بل سره حاضرېږو. د لوی الله په امان.